حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم به طریقه داوا چې کله به د مدینه منورې نه واپسې ته راتلو جهاد ته به تللی یا به سفر ته تللی دی مبارک به چې واپس راتلو او د مدینه منورې کلي به ولیدل نو دی به چې کله په اوښه مبارکه باندې سورو نو اوښه به یې تیزه کړه د مدینه منورې د محبت د وجې نه او چې کله به په بله سورلی باندې ناستو نو په دې خپو باندې به دا څاروی چې دا په دې ګیډه کې ووهلو د دې دپاره چې تیزي وکړي او سفر تیز کړي نو دغه کې علامه ابن حجر عسقلاني رحمت الله علیه لیکلي چې دا دلیل دی د علاقې او د وطن په محبت باندې وطن سره محبت دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث نه موږ تاسو ته راوځي دغې وجې نه رونو که اوس تاسو وګورئ موجوده حالاتو کې کوم صورتحال جوړ دی په ملک پاکستان کې چې دا هغه د زړه ورسره وژاړي انسان ډېر زیات خفه شي چې دا څه حالت شروع دی دا ملک پاکستان چې په کوم ټیم کې قائد اعظم محمد علي جناح رحمت الله علیه او مشایخو او علماء کرامو کومې وینې ورکړې شهداو کومې وینې پیش کړې او 1947 کې دا ملک آزاد شو هغه ملک بیا غلامۍ طرف ته روان دی او د غلامۍ په زنځیرونو کې هغه دوباره مطلب چې هغه تړلی کېږي وخت کېږي نو په داسې حالاتو کې عوامو ته د یو خپل خواهش دی چې زه یو خبره وکړم هغه دا چې تاسو د خپل ملک دپاره دعا وکئ خپل ملک د ازادۍ دپاره دعاګانې کوئ خپل ملک د ترقۍ دپاره د اکانومي معیشت دپاره دعاګانې کوئ او د خپل ملک د مخکې بوتلو دپاره او په هغې صف اول کې د ودرېدو دپاره خامخا سبعي او ویږئ او هر کله دعاګانې کوو ځکه چې په دعا باندې هغه څه کېږي چې هغه د دنیا په وسایلو باندې نه کېږي دعا او الله تبارک وتعالی ته په رجوع باندې هغه څه کېږي چې هغه په بل شي باندې نه کېږي ځکه چې دا ملک یو خود مختار ملک او دا ملک چې تمام اسلامي ملکونو هم دغې ملک ته سترګې دي هغه غلامۍ طرف ته او د کافرو د پنجو کې نیولی دی او کافر په هغې باندې لوبې کوي نو کوشش وکړئ وروڼو چې د ملک د ازادۍ دپاره د ملک د ښه والي دپاره د ملک د ترقۍ دپاره شب و روز دعاګانې کوئ او ورسره د دغې خبرې د رب ذوالجلال په دربار کې دعا کوو چې پروردګاره موږ په دغې ملک کې اسلامي نظام راولي د موږ په دغې ملک کې اسلامي احکامات جاری کړي او د موږ دغه ملک په هغه ترقي یافته ملکونو کې شمار کې کوم ترقي یافته ملکونه چې هغه په اوس وخت کې په دنیا کې موجود دي او پروردګار دی د کافرو د پنجو د غلامۍ نه او د کافرو د غلامانو د غلامۍ نه دغه ملک په خپل حفاظت کې وساتي رب ذوالجلال د موږ تاسو دا دعاګانې او دا فریادونه په خپل لوی دربار کې قبول او منظور کړي و آخر